السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام جواب تیز راکې سارا سي ماشاءالله خپل محفل ایمان وسره تازگی کې په اوچت आवाज باندې سلام جواب راکې. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والساعة كهاتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزتمندو مشرانو بالخصوص د دې ادارې د مدرسې مشر د مدرسې هم مشر دی او زمونږ د رزړو د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت هم سرپرست اعلی دی. زما مراد د هغې نه قاری محمد شعیب صاحب دامت برکات عالیه هغې ته هم مبارکباد ورکوم بالخصوص او دا کم د هغې چې مدرسین حضرات دي حضرت مولانا نعیم فریدي صاحب او نور ملګري دلته کې د هغې ناست دي. د ټولو ته زه مبارکبادي ورکوم د ماشومانو ته هم او کوم رشته داران چې راغلي دي چې د قرآن اعلی تعلیم دا حاصل کو او انشاءالله د دې والدینو ته به الله جل جلاله د قیامت پر ورځ باندې یو تاج ورپسروي چې د هغې تاج روشني دا کوم نور چې موږ ته ښکاري د دې نه به تیزه وي. نو دا یوه خوشحالۍ خبره ده. او بیا زمونږ د رزړو ستاسو د دې علاقې د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت بل مشر هم دلته تشریف فرما دی. ډېر زیات کوششونه نور هم کوي. هغې سرپرستي کوي حضرت مولانا عبدالحسیب شاکر صاحب دامت برکات عالیه. او تاسو ته پته وي چې په نو تاریخ باندې په ضلع کې څه چلي چاته پته شته؟ چاته پته چې په نو تاریخ باندې په ضلع 400 کې څه چلي؟ انت علما مو وایي ته پته دی عوامو کې څوک आवाज راکړي په نو تاریخ باندې څه چلي؟ د ختم نبوت کانفرنس دی. د ختم نبوت کانفرنس دی. دا په نو تاریخ باندې د جمعرات پر ورځ باندې دی. او دا کوم ګلالو چې قرآن عظیم شان ختم کو په دې قرآن کې الله جل جلاله د عقیده ختم نبوت 101 آیاتونه را لېږلي. څونه 101 آیاتونه را لېږلي دي. دغه کانفرنس له راتګ داسې دی چې په 101 آیاتونو باندې گویا چې عمل کول دي. قدم اخیستل چینجای کې راتلل خپل ګاډي کې راتلل دا دغه آیاتونو د قرآن نه ثابت دي چې عقیده ختم نبوت تحفظ دا په هر مسلمان باندې دا فرض دی چې دی به د خپل محبوب آقا نامدار احمد مجتبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس حفاظت پکې که نه به کوي؟ د عقیده ختم نبوت حفاظت پکو که نه به کوو؟ کوو به که نه به کوو انشاءالله. او دغې په باره کې به انشاءالله په دغې جمعرات پر ورځ باندې علما کرام به ډېر لوی شاهین ختم نبوت حضرت مولانا الله وسعه صاحب د دې مسجد ته یو ځل راغلی. ستاسو دا هم یو اعزاز دی چې په غونډ رضاو کې چرته هم یو جماعت ته دا اعزاز حاصل نه دی. ستاسو دې مسجد ته چې دا تعمیر لحاظ سره زه یم چې په ټول رضاو کې به ډېر کمزوري وي خو دې ته هم الله وسعه صاحب راغلی او دغه کې به ناستو دا علما کرام د دې خبرې ګواه دي. دا د دې مسجد د محنت او د علما کرام او د قاري صاحب هغه محنت او د اخلاص ثمره ده چې د ټول پاکستان بلکې د ټولې دنیا په نظر کې چې کوم د ختم نبوت نگران دی او کار کوي د دنیا په سطح باندې حضرت مولانا الله وسعه صاحب دامت برکات عالیه ستاسو دې مسجد ته راغلی. د دې ملګرو د دې علما کرامو په برکت باندې دا قدمونه دلته کې هغې خري دا مشر هغې ته را روان دی او نور مشران د پاکستان په سطح را روان دي. نو انشاءالله دې ته به راځو که نه به راځو؟ دا ډېر ضروري دی. عزتمندو قادیاني څوک دی؟ قادیاني زمونږ د ملک او د قوم او زمونږ د ایمان دشمن دی. علامه اقبال رحمت الله علیه فرمایي د هغه یو قول دی او په جمعرات پر ورځ باندې چوټیم ده او علامه اقبال ډیم ده او د علامه اقبال دا قول هم ځان سره په غوږونو کې واچوئ په دماغو کې. علامه اقبال رحمت الله علیه د هغه وخت سړی چې هغه
دا قادیانی نه خبرو او هغه دا قول لې چې قادیانی ملک اور اسلام کا دشمن ہے. قادیانی ملک او دا اسلام دشمن څوک دی؟ دا قادیانی دی. ډاکټر عبدالقادر خان صاحب هم دا قول فرمایلی دی. نور خلکو دا قول دی چې قادیانی سره دا زموږ د ملک هم دشمن دی او د قوم هم دشمن دی. نو دا مقابله کوو که نه به کوو؟ او په حقیقت کې زموږ د قادیانی په پاکستان کې زموږ مقابل قادیانی نه دی، بلکې زموږ قادیانی امریکا ده او اسرائیل دی او دغه رذیل خلک دی چې نن هم په فلسطین باندې کوم یلغار شروع ده، د باران په شان ګولۍ وریږي. دغه فوج کې دننه قادیانان دا په سوونو قادیانان په دغه فوج کې نن دي د اسرائیلو او دا په فلسطین باندې بمباري کوي. نو انشاءالله من به دا کانفرنس کامیابو. دا قائل نامدار احمد مجتبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عقیدې دغه تحفظ وکړو، دی له به راځو که نه به راځو انشاءالله. او دویمه خبره دا د فلسطین د مسلمانانو سره به اظهار یکجهتي کوو که نه به کوو چې دغه له به راځو او دغلته به اسرائیل مرداباد، امریکا مرداباد او قادیانی مرداباد د اوازونو په لار باندې لګو. انشاءالله دغه پنډال ته به راځو. راځئ به که نه به راځو انشاءالله. اوس یو مطالبه کوم، چا سره چې سیکل دی په سیکل به راځئ که نه به راځئ؟ چا سره چې موټر سایکل لاس چت کې راځي به که نه به راځئ؟ خو یوازې به نه راځئ، ځان سره یو دوه کسان راولئ. ګاډی موټر چا سره دی په موټر لاس چت کې چې موټر چا سره دی لاس چت کې تاسو به راځئ که نه انشاءالله؟ یو به ترې څلور کسان به ځان سره نور راولي. خو هم ده چا سره چې ټرالي ده، ټرالي کې به خشته مزېدارې تولیانې واچوئ او دا د پیغمبر علیه السلام عاشقان پتنګان به پکې کېنوئ او په دې چوک چې ځئ نو ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت دا आवाज به لګوي انشاءالله په دې چوک پر راځي. خو هم ده یو ناری جواب راکړي، نعرې تکبیر، تاج و تاج ختم نبوت، تاج و تاج ختم نبوت. الله پاک تاسو ډېر خوشاله کړه. استاد د اجتماع الله جل جلاله په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. چا چې هم په دې کې څه قسمه تعاون کړی د استادانو ته الله پاک جزای خیر ورکړي. د عوامو ته چې مینې اظهار یې کړی، دا جومات چا جوړ کړی الہ العالمین که وفات شوي قبر یې د دومره ډک کړي. او که کوم خلک ژوندي وي او د جومات او د مدرسې خدمت کوي، الہ العالمین په مال او په حال کې او په اولاد کې برکت واچي. د غمونو مصیبتونو د پریشانونو تعاون او تاثیرونو الہ العالمین وساتي. واخر دعوانا الحمدلله.